سلام علیکم نیکه څه دونه تیز روان دی هغه سیلاب جرګانو له غریبانان نه کورونه هر سوړي چاولې ولا وړم مړه دې جولۍ ته وګورئ هر سړي دا پارسلې ډکې کړي دي او سیلاب زدګانو له وړو یو بابا اوس ویډیو وکړه هغه وایي زمونږ دې وریجو ته ضرورت نشته زمونږ روپو ته ضرورت دی ګوره د هغو سره بیماران پراته دي د هغو نه سامانونه وړي او په روپو هر څه کېږي د الله بندګانو تاسو دا پارسل یوسئ هلته کې چې دی هغه بیا ارتاوي شي او ستاسو هغه روپۍ چې دی بالکل ضایع شي پښتنو دا ویډیو لازم شیر کوي هر سړي چا اوبه اخیستې دي چا چاولې اخیستې دي چا سا هغو ته د نغدو روپو ضرورت دی د الله رضا وکئ چې په ټول ورلډ کې څونه هم تاسو پښتانه دا ویډیو ګورئ که نه نو څه نه څه کومک ورسره وکئ یقین په خدای وکئ د خلکو نه روغې روغې فیملیانې وړي دي کورونه یې وله وړي دي خو د دې چاولو او د دې شي نه قلار شئ نغدې روپۍ ورته ولېږئ یو جهان مننه دا رزق دلته ضایع کېږي نو مهرباني وکړئ چې څوک هم مرسته کوئ د نغدو په شکل کې مرسته وکړئ او په خپله را د دې د وجې زه تاسو ته یم چې تاسو د چا خواله ځئ نغدې روپۍ وله وړئ په دې نغدو روپو باندې هغه ځان له اوړه اخیستی شي هغه ځان له چاولي هم اخیستی شي او هغه ځان له ګولۍ دوایانې هم اخیستی شي مونږ د خپل وس مطابق 68 کورونو کې کیش تقسیم کو او هغو دغه خبره کوله چې دلته خلک راځي څوک یو بوتل روپۍ راوړي او یا څوک چاول راوړي زمونږ دې ته د سره ضرورت نشته چې دغه روپۍ راوړي دلته موږ ته بیماران پراته دي څوک زخمیان شوي دي نو د الله د رضا دپاره زما دا خبر دا په ځان باندې بده مه ګڼئ دا ویډیو شیر کړئ چې هر چا ته ورسي او د دې دیګونو نه او د دې خوراکونو نه او د دې نه واوړي او بالکل نغدې روپۍ دې خلکو له ورکړي او دا دعا به کوو چې الله پاک دې په هیڅ چا باندې داسې حالات نه راولي لکه دا کوم چې په پښتنو راغلی